رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسړی راغی وی جیز اسلام راوړم ولی وی په کشتۍ کې سورم او بومي کشتۍ له دیکا ورکړه یو د سیزه ته بوتلم چالته یو سړی ناستو په یو ستر غړوندو ما ور سره خبره اترې شروع کړې راته وی چې زه دجال او زب دنیا ته دروزما او دا ټوله دنیا به صاحب پای معلوم په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای په خر بسورم او ټوله دنیا به ز پای معلومه ز دجال فی الحال دجال ژوندې رونه خو ډیر دي کړي خیال کړي په پاکستان کې هم د دجال رونه ډیر خو لیکن فی الحال چې د دجال ژوندې دی او په خر بسو خناکه خبره پکې بلد صدا خناکه خبره پکې دا چې دا دجال څو وخت کې روزي او په خر سوري او منډي وای نو دا خر به خاصنه کوي او دا زمونږ د زمانه خر مګورانو که خیال دې کړی دی دا خاصنه ډیر سم یو دومره ډیره او باسي خر اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبرو دا غیا خاصنه به څومره ډیری دا خر چې خاصنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاصنه برو چتو چې دا مټیې ده منی ده یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وا په دې چوک یادګار باندې اسیم دا خبرې تاسو کړې دي زه پټه خبرې نه کوم بالکل نه چانه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شمدید دا عقل مونږ نه الله غسته دی په دې چوک یادګار جلسه وا د یو پیر سره موټر ولاړو هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړی چې شیخان ولاړی نو یو سړی ویل زه ور سره ولاړم ویل دا د پیر سه موټر دی نو شیخ ورته وی چې دا خله دی ما ته کوم ویل ولی کاکا ویل موټر ولی وی دی کې خو تر راځي تولنده شریف وایا د پیر سه موټر دی تولنده شریف وایا دا به وقفتیاګانې مونږ کړی دي یعنی موټر کې ټر لفظ راځي او پیر صاحب دی خدای په نیک را مدد کی وسمشتا په دې قبایلو کې چې دا غي مخ کې د پیر نه خدای دې په نیک را مدد کا داسې وکي په دې دواړو لاسونو پلانې پیر خدای دې په نیک را مدد پیرانه پیر خدای دې په نیک را مدد کوستم د مشرک بچیا په نیک را مدد کېدل د خدای کار دی کده پیر کار دی وای تاسو ټول فلال دی غرونو ته دام دا اورېدو نه کوم زه چې د کم کلیم در ادم خیل ورته وې دا جوخته اول به د خپل پرتوک درته وباسم نو بیا نورو پسې تاسو ګرځئ دا زما کله دی نه دې نه شل میله دی دې ته ورشي زمون خزي زمون سړی قسم چې خوري په کاکا صاحب می دا قسم وی وایله کوي کنه باندې والا په کاکا صاحب می دا قسم وی په بابا صاحب می دا قسم وی بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا می دې قسم وی په دې جمعات می دې قسم وی فلال زه چې دې بالا مانه کې وړو کې لوي شم دلته راشي چې درته بارو خیم الکه قسم خور چې دا ورانه بنه کې ما دې دا جمعات وې کوي کو دلته د سړي ځامن نشته ما به خبره پويږي دا جمعات مې دوی ته مور دې مټي دلاله شپ جمعات قسم کیږي دې قوم تر اوسه پوری دمره نه دي ذکرې چې قسم پچا کیږي قسم د الله د ذات نه سیوا په بل هیڅ شي نه کی قران د خدای کتاب دی کنه دی که یو سړی دا وایي چې په دې قران مې دې قسم نه کیږي په دې خبره پوهیږي په دې قران مې دې قسم نه کیږي سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم نه کی ابل اورځ یو سړی راغی وی جی خزه سره مې جګړه واو ورته مې چې کدی کور ته راشم ما د دنیا ټول جمعهتونه وای او سو کما دوه ورځې شکر ته نیم تله مال خزه دې څوي وای خزه چې ورک شوي تاسو په ایمان چې د کور روزي خزه درته تور منګي ماته خزه ملاندې پتو پاو لگاو سړی په ور باندې ولګا خزه نر په نالتی خدای دې پرده ساتي خزه نر لاند درته ویم د ماخام مانځنه پس لګ دا صدر کې آرمی سټیډیم تلار شي چې د خزو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د الکانو مو کوي د جنکو مو کوي لاند دا دلته دام دلته چې شمدید خبره کوم زه ورغله ما تماشه کړی دا زار کار چې کومه اولی په خپل وګورم چې قسم می پځي او دا د شپې چې تاسو کورونو ته وی سی آرونه وړي او بلو پرنټ چلوي
دا بلو پرنټونه ما په خپل لیدلې دي. دا سینماګانو کې چې څه کیږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپل ورغلې مویل هغه عین الیقین می پیراوسته دي. اوس خو د څوک سینما ولا ما ته وایي کنه چې زما سینما کې ښه کار کیږي یا ښه شی چلیږي ما مخکې دغه غوږ. نو عزیزانو عرض می داو چې خدای رانی ولی خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو بمرانی سي اخو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانی ولی په دنیا کې. تاسو وګورئ غوړی دي تاسو کراچۍ تلار شي چې کومو تلونو نه د غوړو تیل راځي هغه تلونه وګورئ چې پاغي کې څه پراته وي. هغه تلونه وګورئ. ابل ورځ اوس درته یو سړی راغواړم اوس بوره د وړو واغستا چې کورته یوړه پکې د سړو روټو ټوکړي پکې د سیګریټو ډبي پکې د سیګریټو ایره په ټوله بورای کې دا پراته دي. کینی تاسو موړ وړئ که بورای یو سي تاسو بیا تماشا وکړئ. په دې غوړو تلونو کې دومره پړسېدلې مګې پرتی. اوس موږ وایو ها ډالډا ګرانه ډالډا د پروردګار په هغه توپ ولګی چې بل نه خو پرېږدی کنه. تھرو آؤٹ پاکستان خلک د غوړو بایکاټ وکړي که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبې به په €1 وانلي نو په دا مخ مې تو کوي. داسې ده که نه؟ او تاسو بدبخت قوم یې چې څومره کم شی ګران شي عمره ورپسې شي. لکه سپی چې مرداره وګوري که نه او چې څومره سربه ګوري نو عمره ورپسې شي. اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو. زه اډه خورم نه ما 2 کاله وشو چې غوړي نه دي خوړلي. ته ما ته وایې چې غوښه ګرانه شوه زه یې په توپه هم نه ولم غوښه په توپه 2 کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې نه یې خورم. پېشتری ساګ د ټیپرو ساګ کورخې چڼې دا زما خوراک دی. څو ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو 2 ستوري جنګېږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي. بعضې وخت کې به غوسه م راله بعضې وخت کې به سمه خبره وکړه څه وخت کې کږه خبره وکړه. ستارې به جنګېږي او ستارې به صاحبه په پلاني ملک غورځېږي او ساوت افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومیټر به یو ټوکړی د هغې او هسې دې خلکو ته اریان ماچ نو یو پوه غوندې سړی و داسې پوه سو نیک غوندې و غوسه خو راله ډېره خو یو 2 شعره مې ورته وویل چې دې ګیرې ته دې مو ګوره دې سنتو ته دې مو ګوره د شان شوکت ته دې مو ګوره او د قرآن نه دومره ناخبری ته مو ګوره. ځان نه دې بلکل نظام الدین اولیاء جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیاء روان دی. الله بندگان رحمان بابا وایي چې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې ټول عمر به ته جفا کې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چه کلا هغا کلا دا کړې. معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چه کلا هغا کلا دا کړې. نمالتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ماستا خوی دی و هر چا و تستایلی ماستا خوی دے و ہر چاوا تستایلے حسنہ چھ میں پدرس جہان رسوا کړې. استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار کوي او چې په خبره نه پوهیږي دینه به څه انتظار کوي. عزیزانو عرض مې داو چې دنیا پریشان وا چاله قیامت راځي او ستوري دوو جنگې د پاسو د شپې 12 بجې برابر. زما یو کشر زوی دی هغه ما ته وایي چې دادا بیګاره به 12 بجې رښتیا قیامت. ما ورته ویل چې قیامت خو یقیني دی او داسې چلو که چې دې کوټه کې سملا کېدی شي چې یوازې کوټه کې راودي نه نیسي. نو څه مې ورته ویل قیامت خو
قرآن نن 1500 کاله مخکې ویلي دي کوم خلکو ایمان چې قرآني هغه په دې خبرو نزي کذب امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه تبه منې د امریکې پر کټیا یا پیرنګي به وایي چې قیامت راغی نو تبه وایي چې قیامت راغی تاسو مغه د پیرنګیانو پر کټیې د سړي ځامن شوی نه که خانان او نوابان او جایگیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو څه ولا ور کړی دي نو موږ له سره کړی هغه ځن طلاق چې تاسو مغه د پیرنګیانو پر کټی توپ کوي دا خانه او نواب او خان بادرایو دا د پیرنګیانو تعلیو چې دوی به سټل ولا به ور کولې 1500 کال وشو چې خدای ویلي چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اے پیغمبر یو ورځ بستا په دې دنیا باندې راځي آبدم را ده هیبت ورځي چې الکان بپکې د هیبت نه سپینګری شي الکان بپکې سپینګری شي السماء منفطر به او دا ټول اسمانونه چې دي دا به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راوغورځي سیارې نه ساوث افریقا باندې به نه غورځيږي دا الله څومره کائنات چې دا ټول اسمانونه به په دې راپري او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي داسې اوار میدان بشي چې په مشرق کې اگای کېدي نو په مغرب کې بخکاری د سترګو په رب قیامت به دې اوس آثار قیامت بس کان وعده مفعولا الله وی د خدای دا وعده داسې دا مفعولا لکه تیر شوی وړاندې نه شوی دا تیر شوی شی زیات یقیني په نسبت راتلون کې شي تا د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیر شي اوس آثار قیامت بسې آثار قیامت بدای چاول به امام مهدی پیدا کی امام مهدی به په مدینه منوره کې پیدا کیږي سید قوم سره به تعلق لري بیا به د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیہ السلام را کوزیږي د اسمان نه چې تر اوسه په اسمان کې ژوندې ناشته دا عیسی علیہ السلام به بیا په دې ځمکه 40 کاله د حکومت کوي خو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیہ السلام به په خپل مخ کې امامت نه کوي امامت با د رسول الله په امتی پسې منس کوي ولی چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي نه بچلای خپل قانون نه او 40 کاله به په دې ځمکه حکومت اغه نه بعد به بیا دجال را پیدا هغه دجال چې دی فلحال ژوند دی دا لیدل چاو مشکات کې چې کوم روایت راځي ټول مولیان مې چې مړ کړي هغه دجال فلحال ژوند دی په سمندر کې اوسېږي په سمندر کې اوسېږي